بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا وخت زه موجود یم د ملخخیل کوټکي په ګریډ سټیشن کې. ګرانو کتونکو تاسو ټولو ته خدا پته لګي چې آیا بجلي لاړه بجلي راله دا د کوم ځای نه ځي په څه طریقه ځي. نو د اولنۍ پیره درته موږ نن دا ښایو چې آیا په ګریډ سټیشن کې د بجلي په کومه طریقه باندې اوړي په کومه باندې راځي. نو د دې ګریډ کوم بابو دی هغه موږ سره موجود دی، د هغه سره په دې حوالې خبرې کوو چې آیا هغه موږ ته څه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دي زما وروڼو بایګانو په خیر حالې؟ ډېره مهرباني چې دا راته ووایه خپل تعارف را سره وکړئ. زه مالک سید اس اس خبرې کومه، خو زه به برد په یکم باندې زما اډر شوي دلته زه راغلی یم او نن مې درې مسلمه ورځ چې دلته مې اډر شوی د خوا داخلي 132 کې ګریډ سټیشن خوا داخلي نه شنګلې ته مې اډر شوی دی. دا راته ووایه چې کومه بجلي چې کم ټایم کې لاړه شي نو خلک عوام دا دغه کوي شکایت کوي چې دا کومه بجلي چې د ګریډ بابوګانو واړوله د ګریډ نه بجلي لاړه. آیا د دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ په هغې خو به د بجې زه پوه کړم دلته موږ سره د پي ډي سي نه چې کوم شیډول راشي یا موږ هغې چې کوم پروګرام راکړي نو هغه موږ ځان سره ولیکو او د شیشې لاندې کېږدو. د شیشې لاندې دغه شیډول پروت دی د هغې مطابق چلیږو. هغه لوډ شیډنګ موږ کوو او چې کله چې دا بجلي لکه ډېره بنده شي نو په دغه دوران کې چې کومونه په لین باندې پاټ راشي نو دا پاټ خو چې لکه لنډ خونې چې لکه دې ځنه یا کوټکي بازار شو یا چې کومونه د غفور شو دا خو چې لکه لمبه لین دی هغه یختنګي ته تللی دی. په دې چې کله پاټ راشي نو هغه لین سپورټنټ راشي ایلس د دې ځای نه پرموټ واخلي هغه لین پیټرولینګ کوي. نو چې کله ورته پاټ زر میلاو شي نو بجلي زر چالو شي او چې ځینې وخت کې چې ته برس پنچر شي غل پاټ نو هغه وخت ډېر اخلي. نو زه دې خلکو ته وایم چې لکه دا پروګرام چې کوم راشي د پی ډي سي د پېښور نه نو په هغې مطابق موږ چلیږو. په هغې ګنټه شیډنګ دی بس په هغه پروګرام باندې چلیږو چې کوم پروګرام موږ د پی ډي سي نه راشي نو په هغې باندې موږ چلیږو او په دې باندې موږ جي تنخواه اخلو. او چې کله د عوام ير وي د ګریډ نه بجلي بندېږي موږ یو منټ هم یو سیکنډ هم لکه موږ د خپله ځانه بجلي نشو بندولی. موږ په دې پروګرام باندې چلیږو په دې شیډول باندې او په یو پیډر باندې یا 12 غنټې دی 8 غنټې دی هغه لوډ شیډنګ پې کوو. لکه ستاسو مطلب دا دی چې تاسو د خپله ځانه چې کوم لوډ شیډنګ دی هغه یو سیکنډ هم تاسو ته نه اجازه شته نه یې کولی شئ؟ نه چې نه لکه مین بجلي مخکې بندوي شو نه وروسته بندوي شو او نه چالو کوي شو هغه فسټ ټایم باندې چالو کېږي فسټ ټایم باندې بندېږي. او چې کله دا بجلي لکه ډېره بنده شي یا 10 غنټې یا 20 غنټې یا هر څه شي خو چې تر څو چې لکه دغه پاټ نه کلیر شي سپورټنټ صاحب دلته کې راشي موږ له کلینس راکړي نه موږ ورته پیډر چالو کړو نو کلین کلیر نو پیډر چالو شي او کلین کلیر نه نو بس بیا پلین باندې ګرځي لکه پاټ معلوموي. او چې کله پاټ معلوم شي او پاټ کلیر کې دلته کې راشي موږ سره موږ له کلین سره راکړو چې ما خپل لین کلیر کړو نو بس موږ له ټرۍ ورکړو پیډر ولګي پیډر چالو شي. حاجي دا راته ووایه تاسو دلته کې کوم استوب نه چې کوئ نو دا راته ووایه د دې ځای کې تاسو ته کم قسم تکلیفات کم مشکلات دي؟ موږ ته خو سیبه د لارې ډېر مشکلات دي. کله چې دا باران وشي د اوبه راشي نو موږ په ګټو باندې راځو په غر کې راکوزېږو. دې خوا ته کورونه دي زموږ میندې خویندې دي څوک بد ګڼي څوک څه نه وي څوک په دې مرازی څوک په دې باندې مرازی خو موږ ته د لارې ډېر سخت مشکلات دي. لکه ګریډ ته کومه مستقل خپله کومه لار چې ده ګریډ ته خو اصل کې لازمي د ټولو نه مخکې سړک وي نو دې ته آیا سړک نشته؟ نه جي روډ ورته نشته دی لکه تاسو خپل روډ نشته دی تاسو لکه په پردو کورونو په مخه لکه خپله لار د دې مستقل لار د دې ګریډ سټیشن نشته دی جي موږ بس د کورونو سره دغه کېږو چې څوک بد ګڼي نو لکه په هغې طرف باندې بیا نه راځو. دا راته د حکومت نه تاسو څه غوښتنه کول غواړئ؟ موږ خو د هغې نه دا غوښتنه کوو چې لکه دې ته موږ ته روډ جوړ کړي چې دا موږ په خپل روډ باندې راځو که نه ګریډ ته جي چې د کورونو نه موږ لکه یو سایډ ته شو. ډېره مهرباني جي خوشحاله اوسئ. ملګرو دا پروګرام تاسو وکتو موږ دلته کې ګریډ سټیشن ته راغلي وو د هغه بابو صاحب سره خبرې وکړې د لوډ شیډنګ په حوالې سره. نو ګرانو کتونکو هر یو کس خدا نارې وایي چې لوډ شیډنګ وشو دا د ګریډ نه وشو نو آیا دې غریبانانو ته هم خپل یو شیډول میلاویږي چې په هغه شیډول باندې دوی بیا چلیږي کم لوډ شیډنګ کې په هغه طریقه باندې هغه لوډ شیډنګ کوي. نو ګرانو کتونکو تاسو ته موږ د ګریډ سټیشن خو امید لرم چې تاسو به ډېر خوښ شوی دا پروګرام د بل پروګرام پورې خپل مختیار ساګر ورکړئ. اجازت ته لوی الله